بسم الله الرحمن الرحيم. ومن زوج عبدا مديونا ماذونا له امرأة جاز والمرأة أسوة للغرماء في مهرها، ومعناه إذا كان النكاح بمهر المثل، ووجه أن سبب ولاية المولى ملكه. خجي رقیق د نکاح بیان شروع دی غوږ کې دی ښه سبق ډیر دی. مسله راته بیانې یو سړي د مدیون غلام نکاح وکړله، غلام ته اجازت ورکړی و تجارت کوه، تجارت یې کو قرض پرې راغلی، د خلکو قرضونه پرې راغلي. هم د دغه غلام نکاح یې وکړله د یو جنۍ سره، د خپل غلام یو نکاح یې ورله وکړله. نو دا نکاح جایز ده که نه؟ اوله مسله دا ده او چې دا نکاح جایز ده. نو دویمه مسله د جنۍ د مهر به څه کېږي؟ د باندې خو قرضونه دي. نو جواب دا دی د نورو قرضدارانو په شان به د جنۍ هم قرضدار یي، به شریکه وي، او که به وفات شو تاسو په سراجي کې ویلي کې لانم دی ویلي د قرضدارو ته چې میراث میلاویږي په څه طریقه میلاویږي هم لا نه ویلي، اخره کې دي. ګورئ ورته ومن زوج عبدا څوک چې نکاح وکړي غلام د غلام هغه د خپل غلام مدیونن د څه حساب دی دلته به کیلو به ده که څنګه اشی پیټۍ سم پیټۍ پیدا کړي دا څه اواز نه راځي پکې دي، نه خو همدا سکسۍ اواز دي. ومن زوج عبدا مدیونن څوک چې نکاح وکړي د مدیون غلام ماذونا له، هغه مدیون غلام چې هغه ته د تجارت اجازت و، امراتن د یوې جنۍ سره ول نکاح وکړي اجازه جایز ده. یوه مسله والمرأة أسوة للغرماء، او به دا جنۍ ښځه چې دا به برابر د قرضدارانو سره په مهریا په مهر کې، یعنی نه قرضدارانی کې دا یو قرضدار دا ویلی شي چې زه تی مال وړم او تاسو خپل کار کوئ نورو قرضدارانو ته ووایي، او نه به دا جنۍ نورو قرضدارانو ته وایي دا پلانکې مال زما او نور تاسو خپل کار کوئ. نه، ټول متروکه مال چی موجوده مال ټول به په ټولو قرضدارانو باندې د هغو د قرض په حساب تقسیمیږي. دا به تاسو به استراجي کې ووایي. خدا علم ولي صاحب چې دا نکاح ورله په مهر مثل باندې وکړي ښه نکاح یې جنۍ سره څه کړي مهر، او که مهر مثل نه په زیاتو پیسو باندې جنۍ سره نکاح کړي نو به د غزیتي پیسو کې جنۍ د غرماو برابر نه ده، نورو قرضدارانو برابر نه ده، بلکې کله چې د نورو قرضدارانو او د دې جنۍ مهر مثل ادا شي د غزیتي پیسې به هغې نه پس بیا ادا کېږي. معنی دا دی اذا کان النکاح بمهر المثل، کله چې نکاح په مهر مثل باندې وي. وجه دا ده اوس سوال دا دی اول حکم خدا دا بیان کو چې څوک د خپل مدیون ماذون له غلام نکاح کوي نکاح جایز ده. نو دا نکاح ولې جایز ده؟ وایي جی مولا به هر حال د غلام ملک دی، د غلام پر رقبه باندې مولا ته ملک حاصل دی وسم، او د دې مسله را روانه ده. نو د خپل ملک نکاح کوي د چا سره کولی شي که مولا به پکې د غلام اجازت ضروري دی که نه دی؟ دا به وروستو بیان کوم. مولوي صاحب یوه مسله هم دا ویلې وه که نه جازه ومن زوج عبدا مدیونا ماذونا له امرأة جاز هم ویلی و، نه د جازه دلیل پیش کوي. ولې خپل غلام یې دی اگر که مدیون دی نه د خپل غلام نکاح څوک کوي کولی شي. نو ووجه ان سبب ولایت المولا، سبب د ولایت د مولا هغه څوک دی ملکه، هغه د مولا ملک دی الرقبه ته د غلام د رقبې هغه وسم لاشته دی علی ما نذکره. دا به بیان کوم. اعتراض هلکه دې نکاح کې خو غرماو ته نقصان دی، باقي قرضدارانو ته تاوان دی که نه؟ اوس پکې یو بل قرضدار یې منځ کې راغلی دا ښځه مخکې که چېرته پیسې راغلي وي تقسیم کړی به وی بس ټول قرضدارانو قرض به خلاص شوی وی. او مقروض باندې چې قرضدارانو قرض زیاتیږي نورو قرضدارانو ته نقصان یې که نه؟ دلته مولا نورو قرضدارانو ته څه ورکو؟ نقصان یې ورکو. نو حالانکې داسې تصرف کول چې بل ته نقصان یې خو جایز نه دا قاعده ده. په سوال پوه شولې؟ جواب دا دی مولوي صاحب اصل کې مقصود د خپل غلام نکاح کول دي، او نورو قرضدارانو ته چې کوم نقصان ملاویږي هغه ضمناً ملاویږي، څه باک نه کوي. دا ولې دا بګوي سي مصری لا بل ته شاټي وباسي صحیح ده.
مثل له به سي که څه طریقې مړي چې سبب کې را شټی نه وي کا ورې دا او نکاح د سوال جواب کوي نکاح چې دا لا یلاقي حق الغرماء دا د غرماء او د حق سره مخامخ شوی نه ده بالابطال چې دا حق باطل کی مقصودا بطور مقصودا وسره نه د مخامخ شوی او بطور مقصودا نه دا حق باطل کړي نه د مقصود خو نکاح کولو الا انه اذا صح النکاح دمر خبره ده چې نکاح صحیح شول د غلام هغه حق سی باطل شو ضمنن نو وجبت دین واجب شو به سبب د یو سبب د وجنه د نکاح د وجنه په دی غلام باندې بل دین رااله چې د مہر دین دی لا مرد له چې دغه څخه خلاصې نشته دی فشابه دې سي مثال چې لکه وسلی باندې قرضونه او به د چا مال هلاک کی نو د چا مالی هلاک کو د غم په قرض را لکرانه له نو غرما دا ویلی شي چې لکه ستا قرض موږ نه منو څنګه نه منې یا خو پکې را لینو پیږي وګورئ نو مشابهت د مہر را ل د دین استهلاک سره دا غدین سره چې د یو شی په هلاکوالي بوج راشي اگر که دمانې زړه قرضونه مو او بل مثال یې واوره وصارک المریض المدیون وليس بوصله د مریض د باغ قرضونه دي نو دا به سن قریب وفات کیږي او د قرضونه په قرض د مال په قرضدارانو وشل کیږي د سیده کنه دا او دا مریض را پاتې کی د یو جنې سره نکاح وکي او مہر مثل ولا مقرر کی نو دې کې اوس اصلین قریب مری نو قرضدارانو ته نقصان دی کنه دی د نکاح په وجمانه ځکه بل قرضدار یې منځ کې راوستلو خو به هم جایز ده ولی مقصود قرضدارانو ته نقصان ورکول نه دی وصارک المریض دادا سشور لکه مریض چې دی هغه مریض چې کوم مدیون دی دا تزوج امراتن کله چې دا نکاح دی وی خدي سره وکینو فبمهر مثلها اندا کذب په مهر مثل باندې وسوتن برابر شي للغرماء سرا ومن زوج عمته فليس علي ان يبوئها بيت زوج برو ګوري یو سړي د خپل وینځ نکاح د چا سره وکړه نو مولا باندې دا نه لازم چې دا وینځ خاون ته د شپې د بار د وینځ ور پریدي هم دا نه لازم اپی ولی خدمت د وینځ نه مولا وسمه غستلی شي هغه حق دی دا نه د ضروري چې وته وزر کوو شپې دغه د پریدا دغه دا کپیټل لازم کې مولا ته ضرر دی هغه خدمت به خراب شي نه به خاون کا کار کول غواړي څنګه به کوي هغه د بووي چې بس راځه کله چې کامې بدلې لو بکوانو غاړې ته کوه بس خپل کار کوه او بس بیزا پوهیږي کنه وګورئ ومن زوج څوک چې نکاح وکي اما ته د خپل وینځي ومن زوج څوک چې نکاح وکي د خپل وینځي د یو سړي سره فلیس علی بد مولانا د لازمه ایوبوها چې دا خزه شپې ته ور پریدي وای ته زوج د خاون کمرې ته شپې ته ور پریدي ولکن لیکن دا خزه چې دا تخدم المولى د خپل مولا خدمت بکي ويقال للزوج خاون ته ویل شي متى ظفرتا کله چم کامیابیږي به په دې وین زماني وتهها بس رضا وتکوینو موږ منور څوک خا شپور کول ولې نه دی لازم وي حق د مولا خلا موجود دی په خدمت کې نه خو ساقط ولې نشو الضرر ولا يزال بمثله د مدد ضرر چې دی په مثل د 24 نمبر ماده ضرر په مثل ضرر باندې نه ځای لکېږي چې اوس د مولا خاون ضرر لري کې الټه مولا له ضرر ورکې دا وسینه ده ځکه حق د مولا په استخدام کې لا باقی دی او کته تبویه کې خاون د شپې ته ور پرې دی ابطال له دې کې د خاون دې کې د مولا حق څه شو باطل شو برګوري جی او کچره خاون ورته ویل چې زوینځ شپې له ورزه د مولا ورته ویل له خاون کمرې له شپې له ورزه نو که شپې ته ور پرې خودل نو نفقه د وینځم په خاون باندې ده او که شپې ته نور پرې خودل ورته ویل چې کامیابی دي مندل راځه وته کوا او بیزا نه به د وینځ نفقه په خاون باندې هم نه د بچا باندې د مولا باندې ده اورا فین بوها کچری دی مولا زی ورکړو دی وینځ ته معه د خاون سره چې دا سره وخت روا بیتن دغه کوټه کې نو فلح النفقه والسكنه به باغی د پر نفقه بخون واجب وي سکنام و الا کچری ورینه کو شپې ته نو پر خدل نو فلا مینه د واجبہ
وجه سره مولوی صاحب لګ برو غوري اصل کې دا نفقه د خزي چی کنه د دې علت احتباس ته در فقه قاعده را بر غوري څوک چې د چا په حق مقصوده کې بند وي نو نفقه هم باغوي څوک چې د چا په حق مقصوده کې بند وي مثلا قاضي د په حق مقصوده د خلکو کې بند فیصله کوي او ورڅنه بند او بس په عدالت کې ناس دي نو د چا په حق مقصوده کې به بند نو د پیسې بم پاغوي نو د خلکو په حق مقصوده کې بند دي د خلکو پیسې خزانه کې دي نو خزانه نه وته تنخواه ملويږي دغه شان هر سرکاري کسته نه رسېږي دغه شان د مدرسین دي د مدرسې په حق مقصوده درس کې بند دي د ټیم ورکي ورلا نو نفقه هم بچا ده مدرسې معنی ده پدن لګي پوي شوي کنه به دا قاعده ده نو خزه چې کله د خاون په حق مقصوده وته کې ځان بند کی بس خاون په کور کې نفقه بچای به خاون یو کني بند نفقه به اورا لأن النفقة نفقة دا تقابل الاحتباس دا مقابل لچا دا بندیز دا بندیز ولو بوأها بیتا ها برو گوری که مولا ورته ویل چې ز شپې له ورځه بس ټیک شو نفقه بخاون شو شپې له ورتله څوک پسې وته ویل نور مو ور از ما خدمت کوا نه دا کولې شي یو کولې شي پیږي به ولو بوأها کچره مولا دې خزي تزي ورکو بیتن خاون بکور کی به کمره کی ثم بداله به مولا تظاهر شولای استخدمها چې خدمت دیوالی له ذلك مولا دام کول شي واپس وی راځه ولی خاون کوټی تشپیل پرې خودلو سره د مولا حق ساقط شوی لانه د خدمت ولا غو سم باقی دی ځکه حق چره لئن الحق باق حق باقی دی الکه څه دلیل دی چې حق باقی دی وای ملک د مولا لا باقی دی کنه د خدمت حق مولا ته ولې حاصل د ملک د وجنه او ملک خلاصته دی نو حق د خدمت بم وی لبقاء الملك فلا يسقط نوساقتي بالتبويه وشبي تردلو اغس خاون سره کما لا يسقط بالنکاح لك څنګه چې حق نه ساقتي کې نکاح کې چاله ور کی خزا خپل وینځ چاله په نکاح کې ور کی نو خدمت حق نه ساقتيږي قال رضي الله تعالی عنہ لکبر وګره صاحب د هدايه مسله چیړي دا مسله خو وکړل چې مولا د خپل غلام نکاح کوي د خپل وینځ نکاح کوي دا ټکي وسرهونه ویلو چې د غلام د رضا نه غیري کولې شي کني شي کولې دې کې اصل کې اختلاف دی زمونږ د حناف مسلک دا دی چې مولا د خپل غلام وینځ نکاح کولې شي د غو د رضا نه غیر هم او امام شافعي رحمه الله وی مولا د خپل غلام وینځ د خپل غلام کې سر به اختلاف کوي د خپل غلام نکاح د غلام د اجازت نه غیر نشي کولای به الفاظ دیگر احناف وی په غلام باندې مولا ته ولایت اجبار حاصل دی نکاح ورله جبرانم کولای شي وینځلم کولای شي امام شافعي رحمه الله وی ولایت اجبار ورته نه دی حاصل مولا د غلام نکاح جبران نشي کولای ها د وینځي کولای شي نه پیږي په وګورئ مخکې ویلو سبه بصر کې على ما نذكره اغدا دکا واورا قال رضي الله تعالى عنه ذكر تزويج المولى امام محمد رحم الله د مولا د تزویج مسله کړي د خپل غلام یا د خپل وینځي ولم يذكر ذکر نه د کړي رضا هما د غو دوړو د رضا وهذا يرجو الى مذهبنا د دې مسلې رجز موږ مذهب ته کیږي موږ مذهب سره غدارې چن للمولى مولا د بارشتره دا خبره اجبار هما چې جبرو کی بنی کا باندې امام شافعي رحم الله ویلا اجبار جبر نشتره فی العبد کی عبد کی جبر نشي کوله او روایتنا نبی حنیفه د امام سیم نو روایت شته د غشا وجه سلام علیکم برګوري نکاح د خصایص ادمیو د ادمیت د خصایص نه د انسان د خصایص نه ده او انسانیت لا په غلام کې فی الحال شته او د مولا ملک په مالیت معنی د په انسانیت معنی نه دی نو د انسانیت صفاتو کې به جبر نشي کوله چا نکاح ده پتن لګ په خبرو پوه شوي کړه نکاح دا صفت د چا دی خصوصیت د چا دی آدمیت انسانیت او د مولا ملک په غلام باندې په انسانیت آدمیت کې نه دی چا کې دی مال کې دی
او نکاح د مال سره تعلق نه دی رچا سره دی ادمیت سره چې ادمیت سره تعلق دی نو مولا په جبر نشي کولای ځکه هغه کې به ملک نشته نه رسېږي لأن النکاح چې دا من خصائص الادمیت دا د ادمیت د خصائصونه ده والعبد راش غلام چې داخل تحت ملک المولى من حيث انه مال دې ست داخل چې مال دی لا في لأن في پوهیږي کنه به نو فلا يملكون مولا ملکیت نه لري انکاحه چې د نکاح وکي ځکه د دې تعلق د چا سره دی ادمیت سره دی او ادمیت په لحاظ سره غلام مولا په ملک نه دی داخل هانو د وینځ هغه ولي کولې شي امام شافعي سب ته وایا دا امام شافعي سب دلیل شروع دی کنه وې د وینځ بوزعه چې را د چا ده مولا ده خپل حق لري کول ورکی نکاح کی ورکول شي بخلاف الامته ولی لانه مولا چې مالک د منافع او د بوزعي د وینځي فیملکون چې کله خپل داغي د منافع مالک دی نو د دې مالک وی تملیک چې دغه منافع بل څوک مالک جوړ کی خاون ورله پیدا کی ولنا او موږ دلیل موږ سوایو چې جبرن نکاح غلام لم کول شي او چالم کول شي وینځلا دغه دلیل وورا ملي چې به په نکاح کې د غلام هغه حفاظت دیکھا نکاح کې د غلام سره ولی چې نکاح وکړه به زنا نه کوي او د چا نه حفاظت د زنا نه او زنا چې هغه غلام هلاکي نو وایي چې په نکاح کې د غلام حفاظت د هلاکت نه او غلام د مولا مال دی کنه دی او خپل ماو د مال حفاظت سره کولای شي کني شي کولای نه د غلام نکاح کول لغه حفاظت کول د خپل مال حفاظت دی بالکل صحیح ده کنه وګورئ شو په نکاح کول کې د غلام سره حفاظت د زنا نه یعنی د هلاکت نه زنا هو هلاکتي او غلام مال لچاره د مولا دی او سره د خپل مال حفاظت کول شي کنه نو د غلام نکاح کول د مال حفاظت دی کول شي او که خوب درځي په دې قصونو پیګي دا وړي روګدي ګراني قصې دي ګورئ وتا ولنا من وایو ان الانکاح چې د نکاح کول اصلاح ملکی د خپل ملک اصلاح کول ولی لان فی ذک بنکاح کې تحسینه هغه د خپل غلام حفاظت کول دي زنا نه الذي هغه زنا یادوم هو سبب الهلاک چې د هلاکت سبب دی او نقصان سبب دی فیملکون مولا به مالک وی اعتبارا بالامتی قیاس کوي په وین زمانه منځم نکاح کول شي جبرن ددم کول شي هدا مکاتب او د مکاتبین شي کوله ولی مولوی صاحب زکه غو تصرف په اعتبار سره د هور بشان ګرځیدلی دي کسب مسب کې آزاد شوی کنه تصرف کې څه دي آزاد شوی چا بشان ګرځیدلی دي هور بشان ګرځیدلی دي او هور کې هورزا شرط پینو دا غو رزم سره شرط ده بخلاف المكاتب والمكاتبه وللانه ما ذکر دواله چي دي التحق بالاحرار چا سره ملک شوی احرار سره تصرفا د تصرف په اعتبار سره فیشترط رضاهما نو حرارو کې خرزا شرط نو بده دوړو بم رضا شرط وی قال ومن زوج امته ثم قتلها قبل ان يدخل بها زوجها فلا مهر لها لک برګوري جی یو سلیخ په لوینځه چاته بنکاح کې ور کړله د نکاح نه پسې د دخول لمخ کې خپل وینځه مړه کړه نو وس به دغه خاوند وینځي دی وینځي تا یعنی دی وینځي مولا ته به د وینځي مہر ورکي کنه به ورکي موت سره خو پوره مہر مثل واجبېږي او چې مسمى نو پوره مسمى واجبېږي ته همړه شو لکنه نه جواب دادی به مولا ته امام سبرای دا او مفتابه دا مولا ته به سم نه ورکي به یو مسله خپل وینځي نکای دی وسلی سره وکړه غلا دخول ور سره نه دی کړي او مولا ربا چې د خپل وینځي مړه کړله نو مرګ سره خو مہر موقت کیږي کنه مہر مثل یا مسمى نو دا خاون به وینځي یعنی د وینځي مولا ته ور کوي کنه نو قیاس خو وردی کی لکه صاحبین وی وردی کی امام سی وی نه به ور کوي ګورې وته نه دی بلازم ومن زوج امته وڅوک چې نکاح د خپل وینځي وکي ثم قتل به قتل کی قبل يدخل بها زوجها مخکې د دې نه چې دخول د دې سره د دې خاون وکي فلا مهر لها مهر ورلا نشتا عند ابي حنيفه رحمه الله وقال صاحبين فرمای عليه المهر مهر به ورکی چاله به ورکی په خاون مهر لازم دی مولاها ولی برګوري وای دا ز قیاس کوم په دې خزي په خپل مرګ باندې کدا وینځ خپل مړوي
په خاوند باندې پوره مہر لازم وکنو نو چې مولا مړ کړل هم پوره مہر به لازم وي موت سره مہر موقت کیږي قیاس کوي بموتها چې دا ښځه مړه شوې وي حتفا انفها په خپل مرګ باندې وهذا وجه دا د ملي هلکه په خپل مرګ څنګه ور قیاس کې بره ګورئ وایي که مولا مړه کړي که خپل مړه شي به هر حال په نیټه مړه ده به هر حال په چا مړه ده که مولا مړه کړله او که خپله مړه ده نو به نیټه باندې مړه ده چې په نیټه مړه ده بس داسې شوله لکه چې خپله مړه نو وهذا لأن المقتول وإذا كان مقتول شي دا ميت في مړ وي خو به اجله په خپل نیټه مړ وي کما اذا قتلها اجنبي لکه بل صورت مورات کدا وینځ چې ته اجنبي مړ کړی وي قبل الدخول نو په خاون باندې پوره مہر لازمي دو کنه لکه مولا مړ کړله هم پوره مہر به لازميږي ولو امام صاحب دلیل او مضبوط دلیل وي بر ګوره امام صاحب وي چې دی مولا کم بدل اخلي مہر د دې کم مبدل دی د خزي د بوزین او نفخ السل اخوان نه د چته کړي ا دې مولا فوت کړمړې کړله نه پوهیږي نو خاون باندې عوض هم لازم نشو لکه زبد عبدالرحمن باندې کتاب خرڅ کم عبدالرحمن باندې او لا کتاب می ور کړی نه کتاب هلاک کمنو عبدالرحمن مال پیسې را کوي نه به را کوي ولی دا پیسې عوض چې د چاو ماغه ور نه کونو دلته د خاون منافع د بوزي مولا منافع د بوزي هلاک کړلې د معوضو پچای هلاک کړلې په خاون نه خاون باندې وزم لازم مبدل هلاک کو بدلم به خاون نه دی لازم خیلم دې کنم دې وله امام سے بیان نو د مولا چې من المبدلا د من کړلو مبدل قبل التسلیم تسلیم مخ کې غید لاندې سپارلې نو چې کله دا کارو کو فیجاز بمن البدل دته به سزا موږ دا ورکو بدل به ته نه ملاويږي من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ايوه ماده ده یو شی د چا د طرفه تم کیږي او هغه خراب کینو هغه هغه باندې به د هغه جزا رد کیږي نه به وته ورکو وګورئ او یا بل ماده وای اخیری من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه کله چې وصله دی یو شي د وخت نمخ کې دا غي د حاصلولو کوشش وکي نو محرومو بیتي نو مہر په وترات للو اغلا نو راغله یا په خپل مرګ تللو اغلا نو راغله مولا مړ کړله مخکې نه حاصلول کوشش وکړو محرومي کوي من سعى في نقض ما تم څنګه من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه 98 نمبر ماده ده ګورئ ته جی كما اذا ارتدت الحره ندی بل مثال واوري مریسم یو خزر حره نکاح وکړه فرمان سره لا دخول نه شوه مرتد شوا نه ارتداد چی دا موت حکمی کا مہر نه لازمیږي ولی مبدل نه د سپارلې فرمان غریب سره دی 99 روپۍ رخصتیا به اوس بدل څه وسپاري كما اذا ارتدت الحره نو صاحبان ویلو دا قتل چې کنه مولا قتل قیاس کړي په چا باندې خپل مرګ مانی وای دا څنګه باغی ور قیاس کوي یار الکه قتل خود په دنیوي احکامو کې دا اطلاق نه دی هلاکت نه دی په دې معنی خو سزا راځي قصاص راځي دیت راځي کنه راځي نو خپل مرګ مانی نه قصاص راځي نه دیت راځي او کبلی ملکی قصدن وی عمدن وی قصاص وی او خطان وی نو به دیت وی پیګه کنه پیګه نو دا یو پانی دنیوي احکام جاری کیږي قتل باندې او خپل مرګ ولا معنی دنیوي احکام نه جاری کیږي نو په بل معنی ور قیاس کوله نو دا خبره کول چې خپل مړه شوی پورا مہر لازمي دلو مولا ته نو چې مولا مړ کړل پورا مہر به لازمي دا خبره ټیک نه ده او رسوي والقتل في احکام الدنيا جعل اتلافا وي قتل په احکام دنیا کې هم څه ویل اتلاف ګرځیدل دي ما دا ویل نه دی ګرځیدل څه ویلو نه به وره قتل په دنیوي احکام په اعتبار سره دادا سي دی لکه د چا یو شی هلاکول او د چا شی چې هلاک کې توان درمانه راځي کنه راځي پیږي کنه پی دا اطلاق ګرځیدل شوی حتی وجب القصاص تر دې چې قصاص واجبي قیامت کې او دیت په خطا قائم مقام خطا کې شبي خطا کې راځي همدغه شان په قتل
شب آمد کې مرادي فکذا فی حق المهر کې هم دغه حکم وي پوهیږئ په یعنی د چې ولی مهرم دنیوي احکامونه ده مهرم دنیوي احکامونه یو حکم دی نو چې د خپل وینځم لکړه د دنیوي احکام به جاری کیږي کنه دا به جاری شي چې مهر وته د نه ورکو وإن قتلت حرة نفسها قبل يدخل بها زوجها وسرا شي دا قياس کړو برګوري چی کم دی یو بل مسله بیانې یو آزاد خزه ده پرمان سي نکاح وکړه دخول نه دي شوی وزاني مړ کو خپل اوس په دې صورت کې مہر به ول لازم وي کنه نظم درې واړه امامان و یو مہر ول لازم دی امام ظفر رحم الله وی دلته مہر نه دی لازم داغه دلیل قزول دلیل دی مہر خو یوز د بوزید منافع دی نو خزي خو هغه مبدل فوت کو هلاکی کو نو خاوند طرف به ته یوز هم نه ملاویږي دغه ورثه وتا پیږي کنه پیږي او موږ وایو نه مہر بلازمیږي وجه سره برګوري خپل ځان ملک کول باندې دنیوي احکام نه جاری کیږي بچا قصاص پر راضي هغه ملک شو چې ځنه وخت کې وکړه دیت پر راضي دنیوي احکام په خپل مرګ باندې نه جاری کیږي او دا محرم دنیوي احکامونه دي نو که خځه خپل ځان ملک نو دنیوي احکام نه جاری کیږي د مہر د سقوط مسله چې دا هم نه جاری کیږي مہر به تو ورکو ځکه ته مہر نه محرومه ده خود دنیوي حکم جاری کی اعلان کو دنیوي حکم جاری کیږي وان قتلت حرة نفسها قبل يدخل بها زوجها کچره قتل کو حر خپل نفس مخکې د دینه چې داخل شې ته تخاوني دخول په وکی وتی کی فلها المهر مہر بوتوی خلاف لظفر رحم الله هو امام ظفر رحم الله يعتبر قياس کوي بردت مرتد چی شي مخکې ویلو کنه وبقتل المولى امته باغي ور قياس کوي والجامع او جامع ما بينا ومن بیان کو هغه څو ما تویلمو چې مبدل لانه د اسپارله او هلاکی کو نو بدلم نه لازمیږي ولا من وتوایو ان جنایت المرء على نفسه غیر معتبره جنایت د خزي په خپل نفس باندې د اعتبار نشته بچا کی اعتبار نشته په حق احکام الدنيا او مہر نه محروم ول ده هم دنیوي حکم جاری کول دي داسې بنه کوغه پېګه به کنا فشابه موتها نو د دې بزان ملکول د مشابه شو د دې د مرګ سره حتفان فيها فشابه موتها فشابه دې کړه نو مشابه شلو موت د دې حتفان فيها د خپل مرګ پشان خپل مرګ کې مہر پوره لازميږي په خلاف د قتل د مولا وینځل راغي من احکام دنیوي جاری کېدل کنه یار څنګه احکام دنیوي ولا قصاص خپل ته نشته کنه مولا کې دیت شته نشته وشته کفاره شته کنه قصاص بنوي دیت بنوي نور احکام دنیوي شته چې څوک دي کفاره بخلاف قتل المولى امته لانه يعتبر في احكام الدنيا کې ول اعتبار شته حتى تجب الكفاره عليه ترجیح په مولا باندې کفاره لازميږي